الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د عید الفطر چې دی نو د هغې ورځ کوم سنت احکام چې دي نو هغه کول پکار دي. لکه مثلا نمبر 1 چې دی نو د عید الفطر د لمونځ نه مخکې چې دی د وړوکي اختر د مانځه نه مخکې صدقة الفطر ورکول چې دي دا سنت طریقه ده. غسل کول چې دی لامبل دی ته سنت طریقه ده. او ښکلی لباس پاکې جامې اغوستل نوې جامې اغوستل دا سنت طریقه ده په وړوکي اختر یا لوی اختر دواړو کې. او خوشبو لګول ښکلي عطر لګول دا چې دی نو سنت طریقه ده. او د وړوکي اختر د مانځه نه مخکې چې دی نو خوږ خوراک کول چې دی نو دا سنت طریقه ده. بیا بالخصوص چې دی نو کجورې خوړل چې دی دا سنت طریقه ده. او د وړوکي اختر د مانځه دپاره چې دی نو عیدګاه ته تلل دا سنت طریقه ده. او بل دا چې عیدګاه ته پیاده تلل چې دی نو دا سنت طریقه ده. او چې عیدګاه ته ځین د خپلو رشته دارانو سره د خپلو ملګرو سره نږدې کوم ملګري او رشته داران چې د هغوی سره تلل سنت طریقه ده. او چې په یو لار باندې عیدګاه ته لاړ شي نو په هغې لار نه بیا په هغه لار بدلول په بله لار باندې راتلل دا هم سنت طریقه ده. او چې د کور نه وځې نو د عیدګاه پورې پټ پټ د ځان سره ویل تکبیرات ویل چې دا سنت طریقه ده. تکبیرات داسې چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد داسې کول پکار دي. او مونږ او تاسو ټولو مسلمانانو له په دې باندې عمل پکار دی چې مونږ په دې باندې عمل وکړو چې د وړوکي اختر څومره سنت چې دي او څومره احکام چې دي چې دا مونږ د خپل طرف نه ادا کړو. الله دې په مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي.